Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good student has given Islamiyat lazimi paper MCQs دی دا حل کو چې مشکل الفاظ پکې وي یا ایسا څه مشکل وي هغه حل پارت نمبر اول یې ورکړی دا چې پارت کې وي हर सवाल के सामने 4 दायरे दिए गए हैं सिर्फ सही निशा जवाब वाला दायरा भर दे چې هر سپورت نمبر نه سوال نمبر د وی مخامخ تلون دي څلور د دې کړي چې کومه تو خوا خشي ثواب جي هغه دایره دویم نمبر شرط دی د لګولای دایره کو شهید برچ کله تفل کول غوړي د پورا فل کول کے لیے نیلی یا کالی یا شین او یا بلیک کلر دا چې کوم دی سلیکٹ کول پین په کلر नंबर 3 जवाब में एक से ज्यादा दायरे भरने के जो जवाब गलत तस्वर कई वना दे जियो ते च कम दाई फुल खड़ले नोगा गलती सेक्शन नंबर अलिफ तय 15 मिनट टाइम दी दाई 10 एमसीक्यूज भी दिर खड़ी हुई अवाल एमसीक्यूज के व्याय अगर जमीन और आसमान अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो माबूद होते तो दोनों में डेश पाया हो जाता है ये सोर मतलब दादी अगर चिपस मक्का और पासमोन के दे अल्लाह पोक ना मासिवा यो बल माबूद दोनों पदवुड़ो के बच्चे पैदोशी जुल्म पैदोशी ना दास वाल गलत है काचे ना हसद पैदोशी ना दाम गलत है फसाद पैदोशी ځکه چې मतलब دا دی چې لوی فساد په ځمکه باندې پاتې شي اور مې چې کوئی نه دام غلط دی ځکه چې فساد به تیر شي حج इसके बाद पार्ट नंबर 2 बेशक शिर्क बहुत बड़ा या बड़ी जुल्म है देश है मतलब बेशका शिरक दे टोलो ना लुई छे दे शिरक चे कम दे गुनाह दो ना दान सही दे खो बेशक जवाब ये दान ना दे ठीक शोला इन शिरका लजुल्म लाजिम ذکر چې الله په فرمایي چې شرک دے टोलो ना लुई जुल्म दे नो दास वोल जवाब ठीक शो नालत न दे ذکر چې नालत هم दे فساد هم दे خدا ویلی ندی چې کومه خبره قرآن مجید کې دو غلی شرک لازم منازم ده پارٹ نمبر 3 دیش حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل اس کی توب سن لگای چې کوم کی توب په نازل دی نو دا خو نه دی دا خو موږ ته پاته ته چې کدا په نبی علیہ السلام باندې نازل دی دام نه دی امدار کم دام نه دی دورات ځکه چې دورات حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل شوی دی پارٹ نمبر 4 इस्लाम की इमारत 10 ستونو पर उठाए गए हैं په څالورو باندې نه دی ځکه چې موږ ویلي څالور نه دی انداره کم 15 باندې دی کم دی نمبر 1 چې کم دی نماز دویم نمبر چې کم دی روزه دوره واو وزي وه دریم نمبر چې کم دی حج دی چې دی حج سلورم نمبر زکات دی ٹھیک شولا زکات اور آخری نمبر کلمہ طیبہ دو مطلب کلمہ دو ٹھیک دا پنځه شیونه دي نو دې نه دا پنځه شیونه باندې ده پارٹ نمبر 5 قیامت के रोज सबसे पहले देश के मुतालिक सवाल किया जाएगा वीच दे क़यामत पोरेज दे टोलो ना दे बंदा सरा दे टोलो ना अवल ही सब की थोप दे चिशी केगे न दे ज़कात केगी जे ज़कात अदा करा दे कना दे करा ठीक वाला वनबे तो ना दे हज केगी जे तो हज करा दे कना दे करा न नबे देना दे रोजे कड़ी ते रोजा नि वल्यो कना नो दे टोलो ना अवल बे तो सरा दे हज दिन मुझ पर बोरा के सब की तो और हदीस मुबारका के 10 रुचि का मुंते सही हुआ तो थोड़ा अमाल बदे सही हो जी ठीक पार्ट नंबर 6
پارٹ نمبر 6 کې وی چې الله تعالی کو ڈیش کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے. وی چې الله پاک چې کوم دی پارٹ نمبر 6 کې وی چې اللہ تعالیٰ نو ڈیش کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے. یہ کم شای چې کم دی ختمي او کم یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله وی چې سود مال لره مون ختمول غوړ ختموي ځکه چې هر څومره ډېر وي برکات پکې نه او همدارا کام خیریتونه مونږ زیاتوو. نو دې نه پته ولګه چې ګناه نه دو سود دی. سود چې کوم دی الله په ختموي. بې انصافي چې کوم دی نه ختموي. شراب چې کوم دی نه ختموي. 7 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت کی شرط ډیش ہے. نبی علیہ السلام سره چې سړی محبت کوي د هغې دپاره کم شرط ضروري دی؟ نه. شجاعت نه دی ضروري. شجاعت کې ماوي. صداقت دام ضروري دی. همدارنګه ایمانداري دام ضروري دی. خو دا چې کوم دی دلته ځکه غلطي چې ویلې نه دي نو هو اطاعت رسول الله که اطاعت نبی علیہ السلام ته وکړلو نو ایمانداري صداقت او شجاعت هو پکې راځي. پارٹ نمبر 8 یہی چې حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ حقوق العباد ستوي د بندگانو د الله پاک د بندگانو حقوق ته د انسانانو حقوق ته چې کوم انسانان په یو بل کې حقوق لري هغې ته وي چې په هغه کې د انسانانو په حقوق کې د ټولو نه اول حق چا دی نو د هغه دی چې کوم دی د مسلمان نه دی. ځکه چې مسلمان په تو حق شته خو ټول نه اول نه دی. پړوسي چې کوم دی په تو حق شته خو د ټول نه اول نه دی. رشتہ دار په تو حق شته خو د ټول نه اول نه دی. ټول نه اول الله پاک دی والدین. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله وی چې راټوي ما اف مرتبه وي. پارٹ نمبر 9 کس خلیفہ راشد کے دور میں قرآن کریم کی تروین کی گئی ہے؟ وی چې د کم خلیفہ د کم خلفای راشدینو کې د کم یو چې کم دی دا قرآن مجید ته لیکلی شوی دی. تروین ویلی شي لیکلی شوی ته. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې خدمات شوی دی خو لیکلی شوی نه و. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې لیکلی شوی دی خو په یو خاص محسوس وخت کې لیکل شوی و لیکن شعر شوی نه و. نور خلکو د دار عثماني چې کوم دی په دا کې چې کوم دی دا لیکلی شوی مو اور یو ټولو ژبو کې چې کوم دی مختلفو قسمونو کې و خو لیکن د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کوم دی بیا د اوس دور چې کوم قرآن مجید دی په عربي زبان کې چې کوم دی بیا ولیکو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کې هم خدمات کړی دی. پارٹ نمبر 10 جس نے ڈیش اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. چې کم یو سړی یو کار اختیار کی په لاندینو کې هغه به کله هم چاته محتاج نه وي. نو مالداري نه. مالداري خو چې کم دی نه دو ځکه چې مالداري سړی وي خو چاته محتاج نه وي اگر چې ټیک دی خو ویلی نه دی. غریب خو هسې محتاج خو پیدا کړی وي بل ته. سخاوت دام نه دی. میانه روي چې په فضل روپۍ هم نه خرچ کوي او درمیانه څیز باندې چې کوم نه چې کوي خپل روپیو شی نه خرچ کوي. نو دغه سړی چې کوم دی چې دی قیمتي سړی دی چې میانه روي کوي. ټیک شوله.